چې دا پسو قسمه ده او د روجې څو اقسام دي. روجه چې دا په پنځه قسمه ده. یو قسم روجه چې دا هغه فرض ده، دویم قسم روجه چې دا هغه واجب ده، دریم قسم روجه چې دا هغه سنت ده، څلورم قسم روجه چې دا هغه مستحب ده، او پنځم قسم روجه چې دا هغه مکروه ده، او شپږم قسم روجه چې دا هغه حرام ده. اول قسم روجه چې دا هغه فرض ده. فرض روجه کومه ده؟ فرض روجی چې دی هغه صرف د رمضان المبارک د یوې میاشتې روجې په ټول کال کې نیول دا فرض دی. دا فرض روجه ده. دویم قسم روجه چې دا هغه واجب ده. واجب کومه روجه ده؟ یو سړی نفلی روجه شروع کړل او بیا یې په نیمه کې ماته کړل، د دې روجې نیول پې اوس واجب دی. یا یو سړی نظر وکړو که زما دا پلان کې کار وشو نو زه به 3 روجې نیسم یا 4 نیسم، نو دغه روجې نیول پې اوس واجب دی. یا د کفارو روجې دي، لکه مثال کے طور پر سړی قصدن عمدن پر رمضان المبارک کی روجه اخوړله یو روجه، د دې کفاره چې اوس د هغه 15 روجې دي، مسلسل به د 60 روجې نیسي. دا کفاره ده د یوې روجې. یو به د هغې هغه قضا راوړي او 15 به د کفارې راوړي. نو د کفارې روجې چې دي هغه هم واجب دي. نو دویم قسم روجه چې وه هغه واجب وه. دریم قسم روجه چې ده هغه سنت روجه ده. سنت کومه روجه ده؟ لکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم د عاشوري روجه چې ونیوله، د محرم روجه، د 10 محرم روجه، خو د هغې سره نخمه نیول یا ورسره 11 نیول. نو دا چې دا مسنون ده، دا سنت ده. څلورم قسم روجه چې هغې ته مستحب وایي. دا کومه روجه ده؟ علما وایي مستحب روجه چې ده دا هغه روجه ده چې سړی په هره میاشت کې 3 روجې نیسي. ایام بیز ورته وایي، 14 14 15. دا مستحب روجی دی چې سړی په هر میاشت کې دا نیسی، یا په هر هفته کې 2 روجی نیسی. د څلورمې د ورځې روجه او د زیارت د ورځې روجه، په هر هفته کې 2 روجی نیول مستحب دی، او یا په هر میاشت کې 3 روجی نیول مستحب دی. نو دام د دې روجو سره نیول پکار دی. رمضان المبارک روجی خو صرف فرض روجی دی، د دې سره د دې نفلی او سنت او د دې روجوم اهتمام پکار دی. الله چې روجهدارو ته آواز کوي او پر ریان دروازه چې به داخلیږي نو هغه به یوازې د فرض رمضان روجو واله نه وي، ای به ورسره نفلي روجې نیولي وي. او یا لکه 6 روجې د رکوټي اختر په میاشت کې نیول، په دې پسې چې کومه میاشت را روانه ده د شوال 6 روجې نیول هغه چې دي هغه هم مستحب دي. پنځم قسم روجه چې ده هغې ته مکروه ویلی کېږي. دا کومه روجه ده؟ چې یو سړی د عاشورې د 10 محرم روجه ونیسي او یوازې ونیسي، 10 ونیسي، نخمه ورسره ونه نیسي او یا ورسره 11 هم ونه نیسي، نو د 10 محرم یو روجه نیول چې دی دا مکروه دی، دا به یوازې نه نیسي. او یا مثال کے طور پر 100 میں وصال سړی کوي، دا مکروه دی. لکه یو روجه اونیسي لا ماته کړي نه او بله پسې شروع کړي، لکه منځ کې پسې خوراک نه کوي، پیشمنې نه کوي، روجه ماتې پکې نه وي، مسلسل روجې نیسي. دې ته 100 میں وصال، صوم الوصال وایي. چې ماښام بانګ ووایي نو روجه نه ماتې، ډایرکټ د هغه ټیم نه بله روجه شروع کړي. دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم نیولې وې، دا د هغه خصوصیت.
نبی علیہ السلام بوی ما ته د الله د طرف نه خوراکم میلاویږي او څښاکم میلاویږي دا تاسو منیسئ دا به زه نیسم نو دا څلورمه روژه وه څلورم قسم چې دا مکروه وي پنځم قسم روژه چې ده هغه حرامه روژه ده چې د دې نیول حرام دی دا 15 ورځې دي چې په دې کې روژه نیول حرام دی یوه د رکوټي اختر ورځ یوه د غټ اختر ورځ او په غټ اختر پسې 3 ورځې دویمه درېیمه څلورم نو د رکوټي اختر ورځ د غټ اختر ورځ او په غټ اختر پسې 3 ورځې نو دا ټولې 15 روژې شولې 15 ورځې دي په دې باندې روژه نیول چې دي دا حرام دی دا حرام دی او دا ناجایز دی حدیث مبارک کې راځي لا تصوموا فی هذه الایام په دې 15 ورځو کې روژه مه نیسئ فإنها ایام اکل و شرب و بعال ځکه الله تبارک وتعالی وایي چې دا د خوراک څښاک او د همبسترۍ ورځې دي او دا د خوراک څښاک ورځې دي د الله د طرف نه په ستاسو میلمستیا کیږي نو په دې ورځو باندې روژه نیول دا د الله د میلمستیا نه مخ اړول دي نو په دې الله خفه کیږي الله وایي ما در باندې اختر خوشحالي راوستل او ته روژه نیسي نو په دې الله خفه کیږي نو د دغې 15 ورځو باندې روژه نیول چې دي هغه حرام دي رب العالمین دې د عمل کولو توفیق راکړي